सफ़र की क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी हज़र में। सवाल ये है कि सफ़र में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हो उनको हज़र में पूरी पढ़े या कसर करे। जवाब ये है कि सफ़र की क़ज़ा शुदा नमाज़ों को हज़र में भी कसर करे। मुहतरम दा यो अहम मसला दा چې کله انسان شرعي مسافر جوړ شي، مخکې کلیپ کې موږ دا وضاحت کړو چې سړی شرعي مسافر اله جوړیږي چې 78 کیلومتره یا 48 میله پوره شي، نو دا سړی شرعي مسافر دی او دی به د 4 رکعاتو مونځ اوس 2 رکعاته کوي. نو دی په سفر باندې دی، سفر کې دی او دنه ماسپښین مون قضا شو، په سفر کې یا تی مازیګر قضا شو یا د ماستن تی قضا شو او دی خپل کور ته راغی، خو د ماسپښین مون د مازیګر مون د ماستن مون د چې کوم دی په سفر کې نه دی کړي، خپل کور ته ورسېدو او خپل کلی ته ورسېدو. نو سوال دا دی چې دی خپل په کلی کې خپل کور کې د سفرانه دغه 2 رکعاته قضا مونځ کوي او کنه دی به پوره کوي. نو جواب دا دی چې دنه ماسپښین دغه سفرانه 2 رکعاته قضا شوي دي په سفر کې، یا د مازیګر 2 رکعاته دي قضا شوي دي، یا د ماستن 2 رکعاته دي قضا شوي دي، ځکه په سفر کې خود باندې دغه 2 رکعاته خپل کور ته ورسېدو، خپل کلی ته ورسېدو، دغه مونځ کړه نه لري، نو خپل کلی کې خپل کور کې کوي، نو د سفرانه دغه 2 رکعاته قضا مونځ وکړي، دی به پوره مونځ نه کوي ځکه دنه سفر کې قضا شوي دي. نو چې کور ته ورسېدو دی به پوره 4 رکعاته د ماسپښین نه کوي، دغه قضا 2 رکعاته به سفرانه کوي. دغه رنګې دی په سفر باندې روان دی او د باندې د ماسپښین ټیم دلته کې کلی کې داخل شو، کور کې به داخل شو او د ماسپښین مون د اونکو دلته کې کلی کې او دی په سفر باندې اوتو او بیا دی الته کې ورسېدو او د ماسپښین قضا را ګرځي، د ماسپښین قضا مونځ کوي د دې ځای د کلی. نو دی به په سفر کې د ماسپښین هغه پوره 4 رکعاته کوي ځکه د باندې دلته کې ماسپښین ټیم داخل شوی او مونږ ته دلته کې قضا شوی دی. نو د دې وجې نه دی په سفر کې الته کې بیا د ماسپښین دغه 4 رکعاته پوره کوي. نو دا د حضر د قضا شوی منځونو طریقه شوله او د سفر د قضا شوی منځونو طریقه شوله. محترم دا کلیپ مخکې شیر کوي چې زمونږ د نورو مسلمانانو ته د دې پته ولګي ځکه زمونږ ډیرو ملګرو ته ډیرو عوامو ته د دې منځونو د سفر کې د قضا شوو منځونو پته نشته لري چې کور ته راشي نو بیا به په څه طریقې سره کوي. نو چې د دې ټولو مسلمانانو ته پته ولګي دا کلیپ د الله رضا دپاره مخکې شیر کوي.